د جیمیل اکاونټ په د همیشه لپاره څنګه ختموي. اکثر د ځینې کسانو سره دوه درې اکاونټونه نو دوی موږ دا یو اکاونټ چې دی دا ته ختمو خو دی په طریقه نه پوهیږي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه ښیم چې تاسو به خپل جیمیل اکاونټ څنګه ډیلیټ کوئ. یا تاسو له بل کس د جیمیل اکاونټ راخ کړی یا تاسو په دکاندار باندې د جیمیل اکاونټ ځان راخ کړی نو هغه د جیمیل اکاونټ چې دی هغه ختم کړئ او ځان له نوې د جیمیل اکاونټ چې دی دا راخ کړئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زمونږ ویډیو چې دا هغه موجود ده په هغه طریقه باندې تاسو ځان له نوې د جیمیل اکاونټ جوړولی شئ. ځکه د دې سره بیا ستاسو موبایل چې دی دا محفوظ نه وي. لکه که دغه اکاونټ د بل کس سره کولاوي ستاسو سره چې په موبایل کې کم جیمیل اکاونټ دی او دا په بل موبایل کې کولاوي نو ستاسو دا ډیټا چې دی دا د یو بل سره شیر کېدی شي. خو چې شیر کېږي نو هغه به د انټرنیټ په ترو باندې شیر کېږي. داسې هسې نه شیر کېږي. خو کله چې ستا په موبایل کې انټرنیټ او د بل کس په موبایل کې انټرنیټ وي نو د هغې په ترو باندې دغه ډیټا چې دا د یو موبایل نه بل موبایل ته چې دی دا تلی شي. نو کوشش کوئ چې همیشه لپاره د جیمیل اکاونټ چې دی دا ځان له په خپله راغوئ. که طریقه نه درځي څنګه چې مې ته مخکې وویل د دې په باره کې زموږ ویډیو چې دا موجود ده. په دې ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم چې تاسو به خپل جیمیل اکاونټ چې دی هغه به د همیشه لپاره څنګه ختموئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم. موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شانې به خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې به ګوګل کولاو کوئ د ځان سره. لاندې ګوګل به تاسو ته ښکارېږي نو په خپل سیټینګ کې چې دی تاسو به ګوګل کولاو کوئ. دلته کې به منیج یور ګوګل اکاونټ خو د هغې نه مخکې به دا وګورئ چې له پاسه کم اکاونټ چې دی دا هغه کولاو دی کم چې تاسو ډیلیټ کوئ. داسې نه چې بل اکاونټ نه واخلئ او هغه تاسو ډیلیټ کړئ نو بیا به تاسو هغه دوباره بیا د هغې لپاره ریکور کوئ او بیا به ډېر په مشکل هغه ریکور کېږي. خو تاسو داسې چل وکئ چې له اول به له پاسه وګورئ که ستاسو هغه اکاونټ کولاوي نو بیا به لاندې ووایي منیج یور ګوګل اکاونټ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دلته کې هم ستاسو اکاونټ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. د دې ځای نه تاسو هم چینج کولی شئ. چې څنګه دې مخته رالی نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا له پاسه دلته یې لیکلی دی ډیټا اینډ پرایویسي دی چې لیکلی دې ته به راشئ دغه شانتې چې دې ته رالی نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. په دې کې به لاندې لاړ شئ داسې لاندې به راشئ لاندې یخته چې لاندې یخته رالی دلته کې به تاسو ته لیکلي ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ تاسو ته به ښکارېږي مخامخ د باسکټ ډانه خواته هم ده دا به ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه دا تاسو کولاو کوئ نو د دې ځای نه چې دی ستاسو اکاونټ چې دی دا به ډیلیټ کېږي. نو دلته کې به تاسو ته اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا به ښکارېږي کنټینیو دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاوئ تاسو نو ستاسو نه به ستاسو په موبایل باندې چې کوم کوډ لګېدلی هغه کوډ چې دی هغه به ستاسو نه غواړي. نو هغه کوډ چې دی هغه به تاسو په دې کې ورکوئ. دلته کې تاسو له ټول هر سره درکړي دي چې تاسو خپل اکاونټ ډیلیټ کوئ نو تاسو ته به دا قسمه مشکل چې دی دا به راځي. ستاسو که چینل یې ستاسو جیمیل ایمیل سره راغلي هغه ټول هر سره چې دي د دې سره به ډیلیټ کېږي. که تاسو د پیسو سره لین دین کړئ نو هغه چې دی هغه به هم د دې سره چې دی هغه به ختمېږي. دا ټول هر سره یې دلته لیکلي دي. نو که تاسو دغه هر سره ایکسپټ کوئ نو د هغې لپاره به دې خانو کې چې دی نښه به وکئ په دې دوو خانو کې چې په دې کې یو نښه وکړه لاندې به تاسو ته ښکارېږي اودي پټه او سپین لیکل ډیلیټ اکاونټ دا چې دی دا به ځان سره ووهئ. چې څنګه ډیلیټ اکاونټ تاسو ووایئ نو ستاسو د جیمیل اکاونټ چې دی دا به ډیلیټ شي. خو د 28 ورځو پورې به دغه اکاونټ چې دی دا به ستاسو په موبایل کې موجود وي. که تاسو دوباره دغه اکاونټ ریکور کوئ نو تاسو دوباره هم ریکور کولی شئ. خو تر هغې پورې دا اکاونټ چې دی دا به مکمل نه ختمېږي. نو تاسو به ورته 28 ورځې چې دی 28 ورځې دې ته به صبر کوئ. د هغې نه وروسته به بیا دغه اکاونټ چې دی دا به ختمېږي. ځکه زیاتکر کسان بیا دا وایي موږ خپل اکاونټ ډیلیټ کړو هغه ډیلیټ نه شو نو هغه ډیلیټ شي خو هلته کې تاسو ته په موبایل کې چې دی هغه شو کېږي د هغې نوټیفیکیشن چې دی دا شو کېږي. نو د هغې لپاره به داسې چل کوئ چې اکاونټس ته به ځئ او د هغه ځای نه به دغه اکاونټ چې دی هغه به مکمل ختموئ. چې مکمل یو ختم کړو نو بیا ورته د هغې هغه نوټیفیکیشن او دا چې دی دا به تاسو ته نه شو کېږي.